تنعیم اوس هم عرب وخوانی عرب دی جماعت تا مسجد تنعیم وی مسجد عائشہ ودا نوی نبی سیدو تنعیم نبی علیہ السلام ورطوی چدا غزی تیبون مونگ در لئی انتظار کو ورور سردانو او عائشی صدیقی دی تنعیم دا مسجد عائشی دا زینا دا عمری احرام طولو عمری مقرنا او بیا دا اللہ دا پیغمبر صحابہ کرامو کے انتظار کولو بیا رواش مدینی منوری نکسر خلق خصوصا دا غزینا عمرہ کی چی عائشی صدیقی دا غزینا عمرہ کریوا او عائشی صدیقی چی دا زینا عمرہ کریوا دا اللہ پیغمبرو تولیدیو دا دی وزینا نا چی عمرم دا غزینا ضروری دا نا گیر چاپینا دا طول ننیزدین سی دا حرم دا حدود دا وطول بانا دا نزدین دا نور رخونا جنو او دا نیسو نزدیو نور دا دی نزدیوانی دا پارا نبی علیہ السلام دا غزین اولی گلا دانا شکلی تو دا غزین عمرہ کو لازم یا سوی یا دا دین بغیر برزین کی گی لہذا کئیو ملگرے عمرہ کو رخوانی او دا مسجد عائشین علاوہ فدی دریو طرفو کی و بل طرف پانی راشی او دا حرم حد کراس کی او دا آغا زند عمری احرامو سلیم صحیح ہے دیر خلق جاسی جدید طلاق شی یا بسولان رستو پسے یا اخپلوانی یاران دوستانی سکر روٹی ہوتی نکائی یو حالی جدید طلاقو اور یہ ایسی مرادوی رازہ واپسی کی تزا سرنا عمرہ کو کا اور دا جدید دا عمری احرام ہوتا روٹی صحیح عمرہ کو بھی سبابا نہیں روانی نشی ندادا غزینون یونو مسجد عائشہ شو او بلنو مسجد تنعیم شو او دا غزین دا حرم دا حدودنا بحر دا مکی مکرمی دا خارنا 30-35 کلومیٹر بحر یوزیدی دا آغا زینوندی جعرانہ عام توصل خلق مختارو دا جعرانہ ہوئی خود دینوندی جعرانہ دا دا یوزیدی اس سعودی حکومت دلیل زمانینا دا غزی کی لوجوات جو کریں دا غزی عیرانہ دام دا حرم دا حدود دا بار بلی دا عائشہ ازدین اولا خضر دا اکثر حاجیان او خاص کرچے اول بلتنی یہ عمرہ دا غزینہ مکھی ندی سین عمرہ حاجیان ولی کئی ذکر کئی چی نبی علیہ السلام پخپلا یو عمرہ دا غزینہ کڑی دا دا ہجرت اتم کال بانی دا ہجرت اتم کال دا مکی مکرمی خار فتح شد طائف فتح شد حنین فتح شد دا جعرانہ آغا زمانہ کی دایو بیابان کلے منینو آبادینو دقا سیکی دا اللہ دا پیغمبر لخکر تیرو اور دا غنیمتون معلوم دا جمع کری نبی علیہ السلام صحابہ سلام دقا سیکی دماسکوتن منزو بولو دماسکوتن منزو صحابہ کرام ادفو
او د الله پیغمبر تک تور شپه کې ایک یوازې د عمرې احرام وتړلو او راغلو. ګوره اوس هم 30-35 کیلومتر لاره نن سبا ده او د نن نه 1400 سال مخکنۍ خبره ده. غرونه دي، دښتې دي، ځنګلات دي او ایک یوازې راغله او عمره یې وکړله او بیا په دې شپه کې واپس هم راغلو. سهار چې صحابه کرام راپاڅېدل نو نبي علیه السلام عمره هم کړې وه او راغلي هم. نو د دې وجې نه بعضې صحابه کرامو خیال دا و چې د جعراني نه د الله پیغمبر عمره نه ده کړې، ځکه د شپې ورځ مې سره او سره چې موږ راپاڅېدلو خو د دغه ځای نه د الله د پیغمبر عمره کړې ده. نو په دې وجه باندې اکثر حاجیان د دغه ځای نه عمره کوي. که چا وکړه خو ټیکې ده، که چا ونه کړه څه ضروري یا لازمه نه ده. د مکې مکرمې د ښار نه مشرق اړخ چې ځي نو اول یو ځای راځي، د هغه ځای نوم دی مینا. بیا ورپسې یو ځای راځي، د هغه ځای نوم دی مزدلفه. او بیا ورپسې بل میدان راځي، د هغې نوم دی عرفات. دا درې واړه د مکې مکرمې د ښار نه مشرق اړخ دي. اول مینا، بیا مزدلفه، بیا عرفات. د نبی علیه السلام په زمانه کې دا خالص غرونه نه پکې سړکونه نه پکې آبادیانې په شرق غرونه او نه پکې د شنه بوټي درک لګېده، بس خړ غرونه. نو مینا دا هم د حرم په حدودو کې داخل دي. بیا چې ځي ورپسې مزدلفه دا هم د حرم په حدودو کې داخل ده. بیا د مزدلفې نه چې پورې وتې عرفات او د عرفات میدان دا د حرم د حدودو نه بهر دی. مینا هم حرم، مزدلفه هم حرم او عرفات د حرم د حدودو نه بهر. دا تشه ځایونه درته ښایم، اگر ما خو اول کې درته وویل چې نومونه یې زده کړئ او دا ځایونه وپېژنئ. د مکې مکرمې ښار ته چې د مینا د اړخه راځي، د کوم اړخه؟ د مینا د اړخه. نو درې ځایونه داسې دي چې موږ تاسو د پښتو کې شیطانان وایو او د شریعت په ژبه کې د دې دریو ځایونو نوم دی جمارات. څه نوم دی؟ جمارات. او بیا د هر یوې خپل نوم دی. د مینا د اړخه چې را روان دي نو اول هغې ته جمره صغرا وایي. جمره صغرا. او دویم ته ویل کېږي جمره وسطا او درېیمې ته وایي جمره کبرا. دا د مینا د اړخه چې راځي. او د مکې مکرمې د ښار نه چې ورځي څوک نه پرېږدي، ون ویله دې اړخه نه پرېږدي. خو د مکې مکرمې د ښار نه چې روانې اول به جمره کبرا راځي، بیا به جمره وسطا راځي، بیا به جمره صغرا راځي. پښتو کې وایه د مینا د اړخ نه چې راځي
اول ورکوټ شیطان یا درمیانه شیطان او یا دنن زمانه وړاندې دا زمانه څو داسې ګول دیوال راته ګول دیوال او دا ګول دیوال په منځ کې راشي لسته فوټه د منارو په شکل کې یو ستن ولاړه یو زمانه داسې وه او تش میدان نه چتونه او نه پلونه د حاجیان به چې راورسېدل نو د دې دیوال نه به سینې عمره دیوال او دا ستن په کې منځ کې ولاړه وه نو ګیر چاپېره ګول دایره کې به ولګېدل او د هر اړخ نه به خلکو ایستل بیا داسې وخت راغله چې پورونه جوړ شو بیا یو پل بیا بل پل او بیا داسې وخت راغله چې دا منارۍ ختمه کړه او د منارۍ پسې باندې اوږد دیوال جوړ اوس موجوده زمانه کې څه شي دي دیوالونه دي او دا دیوالونه پنځه شپږ سطحه اوچته دي نو چې ور روانې هېڅ ماته پته نه لګي چې په ګراوند فلور باندې ورغلې که په دویم شط باندې ورغلې او که په دریم شط باندې ورغلې خو د دې ځای نوم یې جمرات د مینا د اړخ نه چې را روان شیطانانو ته راځي داسې روانې نو شیطانانو ته به لا نه رسېدلې یکس اړخ ته د غره په لمنه کې وي لوی جامع مسجد دی د دې جومات نوم دی مسجد خیر مسجد خیر دا تاریخي جومات په مزدلفه کې یو لوی جومات دی دا هغه جومات نوم دی مشعر حرام مشعر حرام او د عرفات په میدان کې چې کوم لوی جامع مسجد دی د هغې نوم دی مسجد نمره مسجد نمره کال 12 میاشتې دا دې ولا مساجد بند دي تعالی حکومت صفایان یې کوي هر خیال سادي حضور بل د حج په ایام کې د جماعتونو یې کولوش مینا بیا مزدلفه او بیا حرم مینا د غرونو لویه سلسله ده او بیا د سعودي حکومت غاړ بودونه لګولي دي ګیر چاپېره یو ځای کې بوټ بل ځای کې بوټ بل ځای کې بوټ عربی او انګریزي او مختلفو ژبو کې قرباني لیکلي چې دې بوټونو کې دننه دا څه شي ده مینا ده بیا چې د هغې نه بهر شي بیا د غرونو او د سړکونو سلسله ده بیا هغې کې ګیر چاپېره بوټونه لګېدلي دي ورباندې لیکلي دا د مزدلفې شروع او دا د مزدلفې اختتام او بیا چې د هغې نه پورې وځي بیا لوی میدان راځي پخوا تش میدان اوس په دې کې بلډینګونه هم دي آبادیان هم دي ګیر شالې غرونه دي او هغې کې ګیر چاپېره د لرې لرې پورې بوټونه لګېدلي دي څه شی عرفات بیت الله شریف ته مخامخ مشرق اړخ د مطاف په غاړه باندې اوږده برانډه ده اوږده برانډه ده او څو چته ده
لکه راځه چې څنګه ناست یم همداسې د دې ښي اړخ ته یو غونډۍ ده د دې غونډۍ نوم یې صفا او بس اړخ ته غونډۍ ده د هغه غونډۍ نوم دی مروه دې اړخ ته صفا او دا اړخ ته مروه او بیا د صفا نه چې مروه ته ځي نو ډبل روډ دی یو د طلوع او بل نه راتلو او مسکې لاره ده د ویلچیر والو لپاره نو د مینا نه د صفا نه مروه ته او د مروه نه صفا ده منځ کې چې کوم دا لاره ده ټوله دې ته وایي مسعا څه وایي مسعا د مسعا معنا د سعی ځای د سعی ځای او د صفا نه مروه پورې یو شکل بیا د مروه نه صفا پورې دویم شکل بیا د صفا نه مروه پورې دریم بیا د مروه نه صفا پورې څلورم بیا د صفا نه مروه پورې پنځم بیا د مروه نه شپږم د صفا نه مروه پورې یو مروه نه صفا پورې دوه صفا نه مروه پورې درې مروه نه صفا پورې څلور بیا صفا نه مروه پورې پنځه او بیا د صفا نه مروه پورې شپږم نه کنه او ګوره د صفا نه مروه پورې یو د مروه نه صفا پورې دوه د صفا نه مروه پورې درې د مروه نه صفا پورې څلورم د صفا نه مروه پورې پنځم شپږم او بیا د مروه نه صفا پورې دې خبر ورته نو دی وو شکر ده ویل کېږي سعی یو شکر ویل کېږي سعی نو دا یو شکر دی اکثر خلک دبل شمال صفا نه مروه دا یو شکر شمال صفا نه مروه پورې بیا د مروه نه صفا پورې بیا د صفا نه مروه پورې درې نو نور خالي د تخیل نو مسلې اوسو خو د دې غونډې نوم صفا او د هغه غونډې نوم د ټول لارې د نوم مسعا او دا وزله تلل د دې نوم سعی دې ته سعی خبره ونیسئ کنه بیا د صفا او د مروه په دې میز کې خو صفا ته نږدې او د مروه نه لرې اوس راوي پته نه لګي اندازه نه لګي خو پخوا زمانه کې داسې چې داسې اترایي وجهون او د جوړون پته نه لګي د نن نه څه کاله وړاندې هغه ځای کې مشین رالګېدلی او په هغه ځای کې مشین رالګېدلی نو د یو شنران او د بل شنران تر منځه دې ځای ته ویل کېږي میلې اخزرین نو مسله دا ده چې تفصیل لري چې نور دلته مستحضر اوس دې کار کې د سړي وګورئ ملګرو کتلي دي اوس دا شنه کرښه پوره هغه ځای پورې تللې ده او بیا داسې راغلی ده اوس راوي نو یو رانیستی د صفا نه چې مروه ته راځي په خپله مزه به را روان وي
د مروانه چې صفات لري په خپل مذهب را رواني او چې دې شنی کرخه ته دې شنه راټ رارسي ټول دواړو کې قدمونه تیز کی حاجری رضی الله تعالی عنها چې کله د عبود تاراش ته باندې ګرځیدا سبحانه مروه لاله او مروه او نظر قول اسماعیل ته قدر علیه السلام ما شوفي انا تقدر ما لرمي ومشيشي چې زناور یو نه خوري چې دي جوړه د بلاور چې نو منډه به کړه لکه چې دغه غزينه مې اسماعیل سره اناس نه هغه منډه الله پاک ورسره نو قیمت وایي چې حاجیان حسب درجه دي یو منډه قدرې وي دا دغه مختلفو زمونو نمونه کم حاجی چې داسې طواف کوي چې د کم طواف نورستو سعی کوي نو د هغه طواف عمومي دریو شکرو کې به دې څه کوي یو عمل به کوي چې هغه سنت دی د هغه عمل نوم رمل څه دي رمل د دریو خبرو نوم دی یو اوږې خوځول دویم توفونه شکل جوړول او دویم قدمونه لږ تیزه کړل دې ته رمل د دې عمل نوم څه دی رمل دی مسلې اصول دي د کم طواف نورستو چې حاجی سعی کوي نو په دغه طواف کې به داسې